الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. زما محترم مسلمانان ورونو، په دې حدیث کې مونږ ډېر پروګرامونه وکړل. اوس راځو دې خبرې ته چې کم کس د جماعت سره تعلق ساتي، نو د هغې تعلق د ساتلو دپاره کم صفات، کمې خبرې پکار دي. ځکه دا انسان چې په دې جماعت کې تعلق ساتي، نو د دې د تعلق د ساتلو دپاره د کمو خبرو ضرورت دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځای اغوستل غواړي او دا خوښ ګڼي چې الله رب العالمین دې ما ته د قیامت د سختو نه بچ کړي او ما د الله رب العالمین د هغه د سختو نه نجات را نصیب کړي، نو دې ته پکار دی چې دا خبرې او دا صفات او دا اعمال خپل ژوند کې راولي. ځکه کوم انسان چې دا صفات او دا اعمال په خپل ژوند کې راولي، نو الله رب العالمین به د قیامت د سختو نه او د قیامت د هولناکۍ نه به بچ کړي او د خپل د عرش د سوري د لاندې به ځای ورکړي. زما محترمو، په دې حدیث کې دا 3 نمبر ذکر شوی چې ورجل قلبه معلق بالمساجد. هغه سړی د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې ځای اخیستی شي، هغه سړی د قیامت د سختۍ نه، د قیامت د هولناکۍ نه ځان بچ کولی شي چې قلبه معلق بالمساجد، چې زړه جومات پورې تړلی شوی وي. نو چې زړه د جومات پورې تړلی شوی وي، نو داسې انسان به الله رب العالمین د نجات ورکوي او د عرش د سوري د لاندې به ځای ورکوي. نو زما محترمو، هغه کم صفات دي چې هغه انسان خپل زندګۍ کې راولي، خپل ژوند کې راولي، خپل اعمالو کې راولي، نو الله رب العالمین به دې انسان ته ژوند به هم ښه کړي، زندگی د دنیا به هم ښه شي، قیامت د هولناکۍ نه به هم بچ شي. نور خو دا څه کې چې الله رب العالمین به د عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. او کوم انسان چې د عرش د سوري د لاندې ځای میلاو شو، نو دا انسان کامیاب او کامران دی، دا انسان فلاح موندونکی دی. ځکه د قیامت د ورځې هغه سختي، هغه هولناکي مخکې هم موږ بیانه کړې وه چې عایشه صدیقه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قیامت په ورځ به انسانان د قبر نه به داسې حالت کې را پاسي چې اول د مور د خېټې نه را پیدا شوی وي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې الله رسوله، دا به ډېر د شرم ورځي چې هر انسان به بل انسان ته ګوري او د هر طرف ته به نظر وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به دومره سخته ورځي چې انسان به د خپل اعمالو کې به ډوب وي، خپلو خولو کې به ډوب وي. بل حدیث کې راځي چې انسان د خپل اعمالو مقدار به په خولو کې ډوب وي. څوک به د خپو پورې ډوب وي، څوک به د ګیټو پورې ډوب وي، څوک به د نامې پورې ډوب وي، څوک به د اوږو پورې ډوب وي، څوک به د خولې به چې دی نو د سر نه اورېدلې وي. خو دا د خپلو اعمالو مقدار دی. زما محترمو، نو چې الله رب العالمین موږ د دې سختۍ نه، د دې دهشت نه موږ بچ کړي، نو د څه د وجې نه چې الله رب العالمین ته دا انسان محبوب دی، الله رب العالمین ته دا انسان خوښ دی. د دې د وجې نه موږ چې دی نو الله رب العالمین د دې سختۍ نه بچ کړي. ګینې که الله رب العالمین په نیز باندې او د الله رب العالمین په مخې ته د دنیا حیثیت وي، د دنیا عظمت وي، د دنیا لویوالی برقرار وي، نو الله رب العالمین به کافر له هیڅ کله دومره ترقي نه وي ورکړی. هیڅ کله به الله رب العالمین کافر به دومره لوی کړی نه وي. دا نعمتونه نن تاسو وینئ،
دا گاڑی دی، دا موټرې دي، دا جازونه دي، دا آسایشونه دي، دا بنگلې دي، دا پیسې دي، د هر قسم نعمت چې الله رب العالمین دی کافر له ورکړی دی، نو دا څه دپاره ورکړی؟ الله رب العالمین فرمایي قرآن کې چې ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خیر. ګمان دی نه کوي کافر چې یاره دې سره د خیر اراده شوې ده، نه، بلکې الله فرمایي انما نملي لهم لیزدادوا اثما، دې دپاره چې دا ګناهونه را زیات کړي، نو په یو ځل باندې الله رب العالمین ونیسي او جهنم ته به یې وغورځوي. زما محترم، نو د دې د وجې نه الله رب العالمین دا انسان ګران دی که هغه انسان چې هغه د شریعت محمدي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، د هغې چې کوم دین راوړی دی، هغې چې کوم شریعت راوړی دی، د هغې اتباع کوي، د هغې تابعداري کوي، د هغې خیال ساتي، د ځان نه کوم کارونه نه جوړوي، د ځان نه کوم خبرې نه کوي. ځکه الله رب العالمین فرمایي ایا زه تاسو داسې خلکو نه ښیم چې په دنیا کې به اعمال کوي، ډېر ښه اعمال به کوي، هو یحسبون انهم یحسنون صنعا، چې ډېر ښه اعمال به کوي، چې ثواب عمل کومه، د اجر حاصلولو عمل کومه، الله رب العالمین د نزدېکت اعمال کومه. خو الله څه فرمایي الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ته خپل ژوند یې چې کوم دی په ګمراهۍ باندې روان کړی دی، په تباهۍ طرف ته یې روان کړی دی، خو ګمان یې څه دی؟ یحسنون صنعا، چې زه ډېر ښه عمل کوم، ډېر ښه لار باندې روان یم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی د عایشې صدیقه رضی الله عنها په روایت سره چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یو انسان داسې دی چې هغې زړه کې دا نیت وي، دا خبره په زړه کې موجود وي چې یاره زه به دا عمل کوم، نو الله رب العالمین نو ما له په دې باندې اجر راکوي، ما له په ثواب راکوي، ما به جنت ته داخلوي. خو لیکن الله څه فرمایي چې جنت نشته دی، ثواب نشته دی، عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه. اعمال کوي په دنیا کې، ځان ستړی کو، کوششونه شروع کړه، خو الله څه فرمایي په دغه انسان باندې به زه د جهنم اور بلومه. ځکه هغه مشهور حدیث تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان به راشي او الله رب العالمین به په هغې باندې جهنم اور به بلی. هغه څوک دی؟ یو عالم دی، یو مجاهد دی، بل سخی انسان دی. ولې؟ د دې د وجې نه چې نیت خالص نه و، د الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت راوړی دی د هغې موافق نه و، د هغې مطابق نه و. الله رب العالمین اجر او د ثواب مستحق نه و ګرځېدلی چې یاره ماله په دې باندې به الله اجر راکړي. لیکن څه په دنیا کې دا کوششونه کول چې یاره زه دا ډېر صحیح عمل کوم، ډېر ښه عمل کوم، کوشش مې شروع کړی دی، په دې باندې ماله الله اجر راکړي، ثواب به راکړي، خو لیکن عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه. دا مسله ده محترم. نو د دې د وجې نه اوس موږ دغه صفات ذکر کوو چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، امر کړی دی، او الله رب العالمین نه انشاء الله د اجر او د ثواب او د هغې د رضا امید ساتو چې الله رب العالمین موږ له اجر او ثواب هم راکړي او موږ نه به راضي کېږم. نو دا اعمال زما محترمو چې موږ په خپل ذهن کې راولو، خپل اعمالو کې راولو، خپل افعالو کې راولو، نو الله رب العالمین به لازما موږ له جنت مستحق ګرځي او موږ له به د عرش د سوري د لاندې ځای راکوي. ټولو کې اول زما محترمو چې انسان زړه جومات پورې پیوسته کېږي، انسان زړه جومات سره یو ځای کېږي، هغه اعمالو کې سره د جمع منځ سره مینه کول، د جمع منځ محبت ساتل. یو انسان داسې دی چې هغه هر وخت کې ګړۍ ته ګوري او هغې دا خیال وي چې یاره جمع منځ رانه لاړ نه شي، تکبیر اوله رانه لاړ نه شي، اول صف رانه لاړ نه شي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د انسانانو دا پته ولګي چې په دې تکبیر اوله کې او په اول صف کې څونه ثواب دی، نو دیو به د صف اول ته او د تکبیر اوله ته به راځي ولو حبوا، اگر که په خاپوړو سره ولې نه راځي. انسان د خاپوړو مثال یې ورکړی دی، ځکه ماشوم چې کوم دی یو شي ته چې منډې وایي څومره تیز تیز روان په خاپوړو سره، نو دغه انسان به الله رب العالمین فرمایي چې دغه انسان ته به په منډه سره را روان وي. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابي هريره رضی الله عنه روایت دی چې صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 درجه. یو انسان داسې دی چې هغه خپل دکان کې بازار کې کاروبار کوي،
اخیستل او خرڅول کوي. ټایم ورته نه میلاوېږي چې جومات ته لاړ شم جمع سره لمونځ وکړم. تاسو وینئ که نه بازار کې دا دوکانداران هلته مصله واچوي سمدستي ودرېږي لمانځه ته. او یو سړی داسې دی چې کور کې ناست دی، ښه ټایم ورسره شته دی، ښه هر څه ورسره شته دی، خو بیا هم جومات ته نه راځي، د جمع پابندي خیال نه ساتي او هملته ودرېږي لمونځ شروع کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې انسان او د جمع والا انسان چې جمع سره لمونځ کوي د هغې په منځ کې 25 بل روایت کې 20 درجې فرق دی. لکه یو مثال دی به درکړم چې 2 کسان ولاړ دي او یو مالدار سړی راغی هغه صدقه ورکوي. نو د یو کس ته 1 روپۍ ورکوي، د بل کس ته 25 ورکوي یا 22 ورکوي. نو تاسو سوچ وکړئ زما محترمو کم کس ګټه واغسته، کم کس ډېر پیسې واغستې، د 22 والا ډېر واغستې او که د 1 روپۍ والا ډېر واغستې. ظاهره خبره ده چې د 22 والا ګټه ډېره واغسته. بل فرمای وذالک دا 20 درجې ولې ولا ورکړي الله رب العالمین کې، دا 25 درجې الله رب العالمین ولې دې انسان له ورکړي. وذالک د دې د وجه نه انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ځکه دا بچ کړه او د سوکي او ښه او د سوکي ثم خرج الى المسجد بیا جماعت ته راوځي لا يخرجه الا الصلاه دې کس لره د کور نه بل چا نه دی راویستی، د دوکان نه بل چا نه دی راویستی، د بازار نه بل څه شی نه دی راویستی، د خپل د دنیا مقصد دپاره نه دی راوتی، د خپل د کاروبار د وجه نه دی راوتی، د خپل د زړه د خواهشاتو د وجه نه دی راوتی چې یاره د زړه څه خواهش مې دا به پوره کړم. نه، مګر رسول الله فرمایي الا الصلاه مګر دې مانځه راویستی دی چې یاره الله رب العالمین خواله ورسم، د الله رب العالمین د به سر به سجود شم، الله به راله اجر راکړي، الله به راله ثواب راکړي. الله رب العالمین چې کوم وعید او کوم سختی ذکر کړی د هغې نه به بچ شم او کم نعمت او کم اسانتیا او کم مهربانیانې چې کړی د هغې مستحق به وګرځېږم. هغه څه شی دی صرف لمونځ دی. زما محترمو د دې د وجې نه د اسلام دویم رکن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دویم لمونځ ګرځولی او فرمایي چې دا لمونځ څه شی دی دا د دین ستنه ده، په دې باندې دا د قایم کو نو دین د قایم کو، اسلام د پوره کو، او که دا د قایم نه کو نو اسلام او دین د قایم نه کو. زما محترمو لږ سوچ پکار دی، لږ غور پکار دی. بیا څه فرمایي لم یخط خطوة الا رفعت له بها درجه دا یو قدم نه اخلي مګر الله رب العالمین یو درجه ورکوي. کور نه راوځي خامخا پیدل به انسان راځي، قدم به اوچتوي، قدم به اخلي، نه په یو قدم به اخیستو سره دا انسان له الله رب العالمین یوه نیکي یوه درجه ورکوي. وخط عنه بها سیئه او الله رب العالمین د دې قدم سره یو ګناه رجوي. وګوره زما محترمو رب العالمین په دې انسان باندې څونه مهربان دی، څونه رحیم او کریم دی، څونه مهربانه دی، څونه ولا چې کوم دی نو اسانیانې ورکوي چې بنده دا یو نیکي د نه فوت کېږي دی بل ته راشه، دا د نه فوت کېږي دی بل ته راشه. سستی مه کوه، غفلت مه کوه، ځان چې کوم دی د الله رب العالمین د دین نه مه اړوه. دا ټول نیکیانې دا ټولې خبرې الله رب العالمین چې موږ له راکوي د څه د وجې نه زموږ د کامیابۍ زموږ د فلاح د وجې نه الله رب العالمین موږ باندې مهربانه دی، رحیم دی، کریم دی. لکه هغه حدیث تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزا نه واپس راغی او ولیدلو چې یو زنانه وه د هغه بچی ورک شوی و. نو چې کوم یو ماشوم به یې لیدلو نو رانیوه به سینې ته به یې لګولو ښکلولو به یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحابه ماله د دې خبر راکړئ چې دا زنانه چې د ده دا ماشوم ورک دی که پیدا شي دا به داسې وکړي چې حلالې کړي او لمبه اور ته یې وغورځوي یا بغیر د حلالولو نه چې کوم دی لمبه اور ته یې وغورځوي. صحابه وویل چې داسې کله کېدی شي د الله رسوله د ده اوس ماشوم ورک دی چې کوم ماشوم ګوري ښکلوي او په سینې سره لګوي داسې به څنګه وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لله ارحم بعباده من هذه بولدها. الله رب العالمین ډیر مهربان دی په خپل بنده باندې د دې مور نه په خپل بچي باندې چې دا خپل بچي باندې څونه مینه کوي څونه شفقت دی د الله رب العالمین د دې نه زیات مهربانه دی. نو وګورئ زما محترمو ورکوټې عمل دی انسان ته پکار دی چې کله هم اودس کوي نو هغه د کور کې وکړي ځکه چې کور کې اودس وکړي او جومات ته راځي نو دا اجر او ثواب وي. او یو انسان دی د کور نه همداسې راوځي او په جومات کې اودس کوي نو د دې اجر او ثواب نه خامخا تاسو ته پته چې محرومیږي. بیا زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره بل نعمت راته ذکر کړی دی، بل اسانتیا راته ذکر کړی، هغه څه شی دی؟ فاذا صلى کله چې دا انسان لمونځ وکړي
اوس راغې مانځه ته وایي فاذا صلى کله چې مونځ وکړو لم تزل الملائکه همیشه وي دا ملائک تصلي علیه په دې باندې درود وایي په دې باندې سلامتیا وایي ما دام فی مصلاه تر وخته پورې چې دا په دې مصلا باندې ناست وي چې دا په دې مصلا باندې ناست وي نو ملائک دې لپاره دعا او استغفار غواړي اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولی ځکه دا بل مونځ لپاره انتظار کوي اوس انسان په زړه کې به دا خبر راځي چې یاره زه به څنګه بل مانځه پورې به دې جومات کې به ناست یم ځکه ماشومان دي ښځه ده بچي دي د هغو خیال ساتل دي کاروبار دی نور مزدورۍ ته تلل دي زما محترمو دې ځای کې دا خبره هم یاد وساتئ دا یو نقطه ده دا ذهن نشین کوي هغه دا ده چې انسان به دا فکر به سره موجود وي ټیک د کار لځي ټیک د کاروبار لځي ټیک د کور ضروریات پوره کوي ټیک د ښځه او بچو له ټایم ورکوي دا ټول شته خو ذهن کې باید دای بار بار به ګړۍ ته ګوري چې یاره مانځه ټایم پوره نه دی مونځ ته خو به نه ورځمه دې د وجې زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دومره احسان په موږ باندې کړی دی دومره شفقت په موږ باندې کړی دی نو دا د څه د وجې نه دا هم د دې د وجې نه چې موږ څه وکړو د الله رب العالمین هغه ثواب او د الله رب العالمین هغه اجر حاصل کو دویم صفت چې انسان د جماعت سره پیوسته کوي د جماعت سره تعلق پیدا کوي هغه څه د جماعت ته ډېر قدمونه اخیستل دي کور چې لرې وي او څونه لرې لاره باندې راځي نو الله رب العالمین د دومره ثواب او دومره اجر ورکوي ځکه هغه حدیث ما تاسو ته مخکې لوستی او تېر درس کې چې بنو سلمه هغو کورونه د مسجد نبوي نه ډېر لرې وو نو دوی رالل د مسجد نبوي سره کور واغستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ولې او د الله رسول موږ جمع ته نشو رارسېدلی او زموږ کورونه ډېر لرې دي موږ چې مسجد نبوي سره نږدې والو چې مانځه راځو نو رسول الله ورته ځئ لاړ شئ خپل کورونو ته تکتبو آثارکم قدمونه جومات ته واخلئ جومات ته چې څونه قدم اخیستی شي څونه په اوږده لار باندې راتلی شي نو الله رب العالمین به تعالی په هغې باندې اجر درکوي تعالی ثواب پې درکوي ستا یو ګناه کمی او یو درجه در زیاتوي ما محترم څونه اجر دی څونه ثواب دی دغه د الله رب العالمین او د پیغمبر احسانات په موږ باندې دې وجې نه موږ ته دا وایي چې ای بنده ځان هوښیار کا د جهنم اور ډېر سخت دی قیامت سختیانې ډېر زیات دي که ځان بچ کول غواړې ځان نجاح غواړې د خپل فلاح غواړې نو دا اعمال خپل ځان کې راوله دا افعال په خپل ځان کې راوله نو اله به کامیاب شي اله به فلاح ومومي که نه نو کامیابي او فلاح نشته زما محترمو دلیل یې څه دی زما محترمو دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابي هريره رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا آیا تاسو ته داسې یو نیکي ونه ښیم داسې یو عمل ونه ښیم داسې یو کار درته ونه ښیم چې الله رب العالمین ستاسو ګناهونه په هغې باندې معاف کړي نو رسول صحابه وفرمیل بلا یا رسول الله ولې نه د الله رسول موږ د دې تمنا کوو د دې ارمان دی زمونږ چې الله رب العالمین موږ له اجر او ثواب راکړي زما محترمو صحابو ته چې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی په دنیا کې دا د څه د وجې نه الله قرآن کې فرمایي فاستبقوا الخیرات نیکی طرف ته به منډېوالی کول مخکېوالی به یې کول منډه به یې ورته وهله چې کوم ځای کې نیکي چې زه حاصل کړم بل رور به یې وروستو کوو خپل ځان به یې مخکې کوو زما محترمو ځکه الله رب العالمین فرمایي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه الله رب العالمین د دیو نه راضي دیو د الله نه راضي دي خامخا الله رب العالمین به دیو د عرش د سوري د لاندې ورته ځای ورکوي الله نه دعا ده چې الله دې موږ هم د دیو سره یو ځای کړي او د صالحین او شهداو سره زمونږ ملاقاتو کې په آخرت کې موږ یو ځای کې ورسره زما محترمو هغه د دې د وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه عمل څه شی دی اسباغ الوضوء علی المکارم اودس پوره کول دي په سختۍ کې لکه یخني ده سهار وختي ته راپاڅېدې او ګرمې اوبه کور کې نه وي نو ته چې بس نه کوم اودس لاړ شي اوده شي واپس نه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګرمې اوبه نشته دی او دا انسان لګیا شي په یخو اوبو باندې اودس وکړي او مانځله لاړ شي الله رب العالمین په دې عمل سره د ګناه رجوي وګورئ زما محترمو ولې چې کوم دی نو موږ دا ځان وروستو کړو او نن سبا دم یخني او دا عمل موقم الله رب العالمین موږ له راکړې ده نو چې دا عمل موږ وکړو نو الله رب العالمین به موږ له اجر هم راکوي ثواب به هم راکوي او الله رب العالمین به موږ د عرش د سوري د لاندې موږ
ځای هم راکوي. بل زما محترم وکثرة الخطى الى المساجد او ډېر قدمونه اخیستل دي جومات ته، وانتظار الصلاة بعد الصلاة او انتظار د یو مونځ نه بعد بل مونځ ته کول دي. رسول الله فرمایي فذلکم الرباط فذلکم الرباط. بل عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی هغه څه شی دی؟ الصلاة لوقتها. دریم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان زړه جومات پورې پیوسته کېږي هغه څه دی؟ مونځ په وخت باندې کول دی. چې انسان مونځ په خپل وخت باندې کوي نو د انسان دا زړه به جومات پورې تړلی شوي، د ده په زړه کې به موجود وي چې یاره دا ټایم د مونځ دی، دا ټایم د مونځ دی، جومات ته به زه کله ځم، کله به د الله رب العالمین مخې ته به سر په سجود کېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی، قال فرمایي احب الاعمال الى الله، الله رب العالمین د خوښترین عمل، محبوب ترین عمل هغه څه شی دی؟ الصلاة فی وقتها. مونځ خپل وخت باندې کول دي. کوم انسان چې مونځ په وخت نه کوي او وروستو کوي نو ډېر خیر نه محرومیږي. زما محترمو دې محبت نه محرومیږي، د جومات دا تعلق نه ختمیږي، د الله رب العالمین د محبت نه محرومیږي. زما محترمو ولې الله قرآن کې فرمایي که چېرې د الله محبت غواړئ نو څه وکړئ؟ اتباع د پیغمبر وکړئ. په اتباع د پیغمبر کې د الله محبت دی. خو دا اعمال مونږ د چا ښودلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعمال مونږ ته ښودلی دي او مونږ ته دا ویلي دي چې بنده دغه عمل وکړه، دغه کار وکړه نو الله رب العالمین به تعالی جنت درکوي، رضا بشي درنه، تعالی به د عرش د سوري د لاندې ځای درکوي. ولې؟ چې ستا تعلق د جومات سره پیدا شو. نو تعلق د جومات سره چې پیدا کېږي نو د عرش د سوري د لاندې به دله ځای میلاویږي. زما محترم بیا ورپسې فرمایي چې بل کوم عمل چې الله رب العالمین ته محبوب دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بر الوالدین، د مور او پلار سره نیکي کول. زما محترمو د دې مور او پلار سره نیکي کول دا یو لوی موضوع ده، دا یو لوی بیان غواړي. دا په دې لږ شان وخت کې نه بیانېږي. زما محترمو خو بیا هم درته وایم چې الله رب العالمین قرآن کریم کې بار بار تاسو وګورئ دا د مور او پلار نیکی، د مور او پلار سره احسان، د مور او پلار سره شفقت، مهرباني، د دې ذکر د خپل د توحید نه بعد ذکر کړی دی. او ابن مسعود رضی الله عنهم فرمایي چې قرآن کې درې خبرې داسې دي چې هغه جوړه دي، که یو انسان یو کوي او بل نه کوي نو الله رب العالمین دا یو هم نه قبلوي. هغه څه شی دی؟ اولنې اطیعوا الله واطیعوا الرسول. یو انسان اطاعت د الله کوي او د پیغمبر نه کوي نو الله د اطیعوا الله هم نه قبلوي. خو یو انسان دی هغه اطاعت رسول کوي او اطیع الله نه کوي نو الله رب العالمین د اطاعت رسول هم نه قبلوي. دویم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مونځ قایمول دي، زکات ورکول. که یو انسان زکات ورکوي او مونځ نه کوي نو الله رب العالمین د زکات هم نه قبلوي. یو انسان دی مونځ کوي خو زکات نه ورکوي الله دې دا مونځ هم نه قبلوي. دریم زما محترمو هغه څه شی دی؟ دا د بر الوالدین والا مسله ده. یو انسان د توحید خپل کړی دی خو د مور او پلار سره نیکي نه کوي نو الله رب العالمین دا هم نه قبلوي. یو انسان د مور او پلار سره نیکي کوي خو توحید نه خپل کړی نو الله دې دا هم نه قبلوي. زما محترمو د دې د وجې نه خاص دې طرف ته توجه پکار ده، دې طرف ته خیال پکار دی چې الله رب العالمین موږ د عرش د سوري د لاندې ځای راکړي. بل زما محترمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د محبوب ترین عمل څه شی دی؟ هغه الجهاد فی سبیل الله، د الله رب العالمین په لار کې جهاد کول دی. بل زما محترمو بل عمل چې انسان زړه پیوسته کېږي جومات سره، انسان چې کوم جومات سره مینه پیدا کېږي او چې جومات سره د مینه پیدا شوه نو د عرش د سوري د لاندې به ځای میلاو شي. څلورم عمل څه شی دی؟ هغه الحرص على تکبیرة الاولى والصف الاول، حرص کول تکبیرة الاولى ته او اول صف ته. ځکه زما محترمو کوم انسان چې دا غواړي چې جومات سره مینه پیدا شي نو هغه ته پکار دی تکبیر الاولى ته ځان راورسوي، هغه ته پکار دی چې په اول صف کې ځان یو ځای کړي. ځکه مخکې ما تاسو ته حدیث بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دا پته ولګېده چې په تکبیرة الاولى او په اول صف کې څونه ثواب او څونه اجر الله رب العالمین یې دی نو دا به دې ته راځي ولو حبوا، اگر که په خاپوړو سره ولې نه تکلیف به ورته وي، مصیبت به ورته وي، په مزل به نشي کولی، پیدل به نشي راتللی، په خپو باندې به مزل نشي کولی.
او په خاپوړو باندې ورته راتلی شي نو دا به په خاپوړو باندې به راځي او ځان به تکبیرة الاولی او اول صف ته به ځان رارسوي. دومره اجر او ثواب الله رب العالمین به دې کې ایښی دی. حاصل د دې ټولو خبرو دا دی چې کوم خبره الله رب العالمین موږ ته کړې ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې او هغه چې کوم دین راوړی دی کوم شریعت راوړی دی په هغې باندې عمل کولو سره موږ به د جماعت سره به زموږ مینه هم پیدا کېږي او جماعت سره به زموږ تعلق هم پیدا کېږي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې دغه صفات چې کوم ما تاسو بیان کړه دا زموږ اعمالو کې زموږ افعالو کې دی واچي چې موږ په آخرت کې کامیاب شو او الله رب العالمین دې موږ د عرش د سجود لاندې موږ ځای راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.